موضوع دریم بحث هغه دا دی یو موضوع د دوه علمونو د لپاره یا متعدد علومو د لپاره موضوع جوړ شي کله چې کوم ځای کې چې صفحه 77 ومنها أن المشهور الشيء الواحد لا يكون موضوعا للعلمين دا مشهور په قوم کې دا په اصوليینو کې دا هغه دا چې لا يكون الموضوع للعلمين چې یو سیس د دوه سیزونو لپاره موضوع نشي جوړې دي یو علم د دوه علمین یو موضوع د دوه سیزونو لپاره علمین لپاره موضوع نشي جوړې دي چې موضوع یو شیز به یو وي او موضوعګانی به د سوی د دوه علمونو موضوع به چي دوه علمونو دا دې لپاره وجه دا چې قبل فرض او تقدیر موضوع چې دا د معلوماتو دی موضوع د چا نوم دی معلومات موضوع معلومات ته ویل کیږي کنه چې معلومات متعدد شي نو علم هم متعدد کیږي ټیک شو نو گویا کې تعدد د علم مستلزم د تعدد د معلوماتو لره نو معلومات به یو علمونه به ډېری نه کته تعدد د علم نو معلومات به هم تعدد راځي نو لہذا موضوعګان متعدد پکار دی بیا چې موضوع متعدد شو نو علم به متعدد ټیک شو دا دی ومنها ځنه مشهور دا چې ان الشيء الواحد يوسف چې لا يكون موضوعا للعلمين دو علمون د لپاره موضوع نشي جوړ دي ځکه چې دوه علمونه نو معلومات به دوه پکاري کنه معلومات به دوه پکاري اقول زي هذا غير ممتنع ته دې دوه دعوی کوي یو دا ممکن ده یو دا بل دا وجود الاشتراک زي تاسو خیم یو دا ممکن ده بل دا وجود دې دوه دعوی لري هذا غير ممتنع دا ممتنع نه ده یعنی ممکن ده دویم واقع بلکې دا څه شی دی واقع ده په خارج کې د وجود مشترک سو دا وی پیش کړی یو دا ودا چې دا ممکن ده محال نه بل خارج کې د وجود دی فإن الشيء الواحد يكون له أعراض متنوعة یو کله یو چیز به یو وي او د هغه د لپاره به دغه اعراض ذاتیه به ډېر وي چیز به یو وي او اعراض ذاتیه به ډېر وي ففي كل علم فهر علم کې يبحث عن بعض منها بعضی بددین کیږي کما ذکر مالک څنګه چې موږ مخکې ذکر کړو وانما قلنا موږ دا یو خبره کړه ان الشاعر واحد يكون له اعراض متنوعه دا یو اعتراض کې داغه جواب کوي چې علمونه متعدد دي نو معلومات به هم متعدد دي څه شی به متعدد وي نو لہذا چې علمونه دوه شو معلومات به هم سوی دوی نو گویا کې شی دوه پکار دی یو بنئ بیا دوه پکار دی یو دی وی وانما قلنا من ان الشيء الواحد يقول اعراض متنوعه دا خبره هم ثابت ورغواړي چې یو شی لپاره ډیر اعراض وي فان الواحد الحقيقي چې یو واحد حقيقي والاعتباري اعتباری به هم واحد وي او حقيقي به هم واحد وي لکه ذات د الله تعالی ته معتبرول هم دوه نشي اعتباری هم یو دی او حقيقي هم یو دی یوسف بصفات کثیره هغه دا موصوف کیږي په ډیرو صفات پسنګ صفات سره یو هغه صفات دي چې الله جل شانه هغه سلبیه دي څه شي دي چې الله جل شانه د شریک نه پاک دا سلبی دي ټیک شه الله جوهر نه دی ولا عرض دا جوهر ولا الله نه جوهر دی نه عرض دی ولا جسم الله جسم نه دی دا سلبیه الفاظ څه ایجابي دي سي الله خالق الله قادر الله حي دا ایجابي دا ثابتول ولې یو قسم هغه دي چې هغه محتاج نه وي غیر ته هغه صفت محتاج نه وي غیر ته په ظهور کې لکه الله حي الله قيوم الله حي دی قيوم دی دا اوس محتاج نه دي غیر یو چې دي موقوف دي د هغه ظهور په غیر باندې
داغه ظهور بچی شي باندې موقوف دی لکه الله قادر الله قادر دی نو اوس ګوره څو پورې مقدور نه تر هغه پورې قادر صفت خو وي او تر څو پورې چې مقدور نه دې ظهور نه کیږي الله خالق چې تر څو پورې مخلوق نه د خالق صفت ظهور نه کیږي دغه قسمه صفات دي ولا يضر ضرر ان يكون بعضها حقيقيه وبعضها اضافيه بعض حقيقي دي چې الله حي وبعضها اضافيه بعض اضافي دي چې الله خالق خو شی به باندې چې د هغه ظهور موقوف دي غیر باندې خو شی به باندې وبعضها ايجابيه بعض ايجابي دي الله حي قيوم دا وغيرها صفات دي ايجابي دي سميع بصير او بعضها سلبيه بعض سلبي دي چې ولا جسم ولا جوهر ولا عرض خو شی به باندې وس ګورا ذات الله جل شانه ډېر صفات دي او واحد دی په واحد حقيقي سره او په واحد اعتباري سره احد دی په واحد احد حقيقي سره او احد اعتباري سره ولا شيء منها يلحق لجزئه لعدم الجزء له فلحق بعضه وسع الا ان يكون ذلك دیو دې جواب ولا شيء منها يلحق ببعض وس كتوي تاسو په کوم ځای سمع تاګي صفات شته کې نشته بصر او عقل اي وسراش وزم سمع د تعلق لري د دې په سره بصر د تعلق لري نطق تعلق لري د زبان سره نو که زه د سترګو نه بحث کوم د یو جز نه بحث کوم ته د غوږ نه بحث کوي د یو جز نه بحث کوي د نطق نه بحث کوي تعدد د موضوع رااله څه شي رااله تعدد د موضوع رااله ولیکن په سره د تعدد د علم هم وسر راغی چې ستا علم د سترګو دی زما علم د زبان دی د علم د غوږ دی الته اجزام دغه دي لیکن د الله په صفاتو کې داسې قسمه جزئیات نشي دا کې چې ته وای بعضی صفات چې دي ملحق دي د الله جل شانه د جز سره نو درې خبرې دي یا به ته وای چې دا صفات چې دي د الله نه غیر دي صفات د الله نه غیر نو دا به ته لپاره پر ثابتول نشي غیر دي په واسطه سره کیا بلا واسطه یو او کته دا ثابت دي الله لره جز تک کول تا جز تا کته و جز ته شامل دي نو الله لره اجزا نشته دا صورت خو باطل له او تبه خامخبل طرف باندې زی وسرا شي ولا شيء منها او هیڅ چیز نشته د دینه یلحقه چې ملحق شاغی د جزئه د الله جز ده چې سمع یو جز ده بصر بل جز ده سمع بل جز ده حي بل جز ده قدیر بل جز ده ولې عدم الاجزاء له الله د بار جزونه نشته نو بل حق بعضها لا بد ان يكون لذاته قطعا نو منګو یو چې دا ملحق دي بعضی صفات بعضها لا بد ان يكون لذاته چې د بعضو د لپاره ثابت ده لکه مثلا چې موږ حي ثابت دي د الله د ذات سره او دا د الله ذات اعراض ذاتیه دي دا د الله جل شانه اعراض ذاتیه دا د اعراض ذاتیه دي نو چې دا یو ثابت شو نو کل به ثابتيږي چې سميع ثابت شو نو بصیر به ولوم ثابتيږي چې حي ثابت شو قادر به ولوم ثابتيږي ځکه چې جز ثابت شو کل به ولهم ثابتيږي نو اوس دې ثابتې چې د الله لپاره اعراض ذاتیه شته نو فلحق بعضها ملحق کېدل د بعضي د اعراض ذاتیو سره نو دا چې دا ټول به ثابت شي یکون لذاته نو ټول به ثابت شي د الله د ذات سره چې دا ملحق دي ټول د الله د اعراض ذاتیه دي ورنه قطعا للتسلسل في المبدا ورنه به شروع شي د بار د تسلسل به شروع شي تسلسل به څنګه شروع شي اوس دویم ته پوښتنه دا کوم چې ته جز ته نه شامل ذات ته شامل خدا ذات دا مباین دي او کنه دي کته وای مباین دي دا وصف چې دي مباین دي نو هغه چا سره لګیدل ته وای چې حي دا سمې سره لګیدل زم د سمې چا سره لګیدل ته وای دا د بصیر سره لګیدل
بصیر د چا سره لګیدل دی دسی بزی هر یو صفت په دبل د پاره شي جوړیږي ایک په دو پورې موقوف کړي دو په تین پورې موقوف کړي تین په چار پورې موقوف کړي چار په پنځ پورې موقوف کړي پنځ په چھ پورې موقوف کړي الا لا نهایت تلګي اخره پورې بزی یو په بل موقوف کیږي ځکه موبایل ثابت دی ورنه کنه الله تبارک تعالی آراء ذاتیه نه ثابت دی بلکې موبایل ثابت دی چې موبایل ثابت دی د تسلسل برازي چیر لګای تسلسل برازي اخر کې به یو صفت راځي هغه به ته ملحق کړي د چا سره د ذات د الله سره چې هغه صفت او کته هغه نه د کوم نه ملحق کوما نو کته زول هغه اخرنه صفت ثابتوما نو آراء ذاتیه ثابت شو که ثابت نشو هغه اخرنه چې ثابت دی نو د اولنی او اخرنی کې فرق څه دی مثلا اولنی موږ سره راغی الحي او اخرنی موږ سره راغی القيوم توي القيوم د الله جل شانه ذات اراز ذاتیو نه دي او دي الحي کې څه صفت دي چې دی نه دي د موقوف ته په خالق په قادر هغه د یو په بل اخرنی چې کوم صفت بل پرز موږ سره په دنیا کې راغی هغه القيوم راغی او توي د القيوم د الله جل شانه اراز ذاتیو نه دي دا نور بالواسطه شو دا نور څه شو بالواسطه نو په دې الحي او په دې القيوم کې به فرق وخایا په دې السميع او په دې البصير کې بیا چې فرق نه خای چې القيوم ته د آراء ذاتيه ثابته ابتداء بت الحي به چل غي آراء ذاتيه ثابته نو قطعا للتصدر في المبدا د دې لپاره چې قطع شي د تصدر په مبدا کې د مبدا 1 لپاره 2 مبدا 2 لپاره 3 مبدا 3 لپاره 4 مبدا فلوحوق البعض الاخر او ملحق کېدل د بعض اخر چې امکان لذاته وهو المطلوب کته چې دا بل چې د الله جل شانه آراء ذاتیه ایک په دو موقوف کې دو د آراء ذاتیه موږ د پټیک خدا ایک په د آراء ذاتیه و ان كان لغير الموضوع تو ان كان غير تكلم في ذلك الغير وان كان لغيره او کدا ته چې اراضي ذاتيه نه دي جز هم نه دي او ذات خپل اراضي ذاتيه هم نه دي بلکې غیر دي نتکلم ومن تکلم کو په دغه دویم کې فی ذلک الغیر دا الحي چې دې موږ دا نه دي دا بالواسطه د قیوم سره نو حتی ينتهي الى ذاته نو موږ دا دویم په چا پورې دی وی هغه په دریم پورې دریم په چا پورې دی هغه په سلورم پورې حتی تر دې چې ينتهي اخیری چې ورسېد نو هغه په چا پورې دی دی وای دا الله جل شانه القيوم اخرنه صفت چې الله جل شانه مثال په کومه دا آراء ذاتیه ونشو نو قطعا للتسلسل نو چې دومره په اوګدو راځي او بیا اخر کې وای چې دا الله جل شانه آراء ذاتی دی نو دا 1 نمبر ول نو چې دا آراء ذاتی دی چې قطعا للتسلسل فی المبدا چې یو په بل موقوف بل په بل موقوف چې دا مبدا ختم شي ولانه يلزم استكماله من غيره بل دا چې لازمي په دې سره استکمال په غیر باندې چې الله جل شانه دا مستجمع دی د ټول صفاتو د پاره د غیر د وجنه د څه شي د وجنه د غیر د وجنه ګوره الله ته د ټول صفات لګي د القيوم د وجنه یا حي په موجود حي موقوف دی په خالق باندې خالق موقوف دی په قادر باندې قادر موقوف دی په سميع باندې سميع موقوف دی په بصير بصير موقوف دی په عليم باندې عليم موقوف دی په قدير باندې دغه ذات قدير موقوف دی په القيوم باندې فکر او القيوم د الله جل شانه عرض ذاتی ته مقرر کړ نو گویا کې الله جل شانه ټول صفات د الله لپاره ثابت دي بل واسطه تغیر د وجنه صفات او کمال والا جمع کول کې د ټول صفات خو د چاته وجنه القيوم د غیر د وجنه نه ځان د وجنه من غیره فاذا ثبت ذلك نو کله چې دا خبره زموږ ثابت شو ممکن دا اي يكون الشيء الواحد چې شی واحد موضوع شي دوه علمان د لپاره ويكون تدريسها بحسب الاراز دا یو اعتراض دی داغه جواب اعتراض دا دی چې به د یو علم د بل نه خو جدا کیږي یو علم د بل نه جدا کیږي په اعتبار د موضوع سره او موضوع اعتباري او یو شو حقيقي او یو شو به یو بل علم د بل نه جدا کو سکا یو په اعتبار د اراز سره کنه المبحوث عنها چې د چانه بحث کیږي کته ایجابیونه بحث کوي اوس موضوع ایجابي ده د سلبیونه بحث کوي د موضوع سلبي شو
وذلك ثابت لأن اتحاد العلمين واختلافهما بحسب اتحاد المعلومات واختلافهما زكا موضوع اتحاد د یو علم او اختلاف د یو علم بحسب اتحاد المعلومات په اعتبار د اختلاف د معلوماتو سره دی او د اختلاف د معلوماتو د اختلاف جدا جدا دي کنه والمعلومات او معلومات څه شي دي هي المسائل هغه څه شي دي دغه مسائل سلبيه دغه صفات سلبيه صفات ايجابيه وغيرها فكما ان المسائل لکه څنګه مسائل چې تتحد متحد کیږي او تختلف او مختلف کیږي په اعتبار د موضوع سره وهي راجعه الى الموضوع العلمي او دا مسائل راجع وي موضوع د علم ده فكذلك هم تتحد يوځي المسائل مسائل او تختلف ومختلف کیږي په اعتبار د محمولات سره لکه څنګه چې په اعتبار د موضوع سره بدليږي دغه رنګ په اعتبار د محمول سره بدليږي وهي راجعه الى تلك الاراء ځکه محمول څنګه چې موضوع راجع ده اراء ته دغه رنګ محمول راجع دي چاته اراء ته وان اريد موضوع معتبر في ذلك لا محمول فلا شاحة في ذلك أن موضوع الهيئة الإنسان العالم من حيث لها شكل طيب بالاعتراض داغين الجواب اعتراض ده وإن أريد كتا إرادة أولري أن الاصطلاح جرى على أن الموضوع معتبر في ذلك لا محمول چې همیشه د بارا په اختلاف د علم کې او په اتحاد د علم کې موضوع معتبر د محمول نه دی معتبر دی وی ذات چې محمول معتبر دی څه شی معتبر دی محمول چې کوم شی د عرض ذاتی او نه بحث کوي هغه موضوع وي او کما محمول وي او هغه به شی وي معتبر دی وان اريد کته اراده لري جواب لري اريد كتب اعتراض راوي ان الاصطلاح جرى جاري شوی ده بان الموضوع معتبر في ذلك چې موضوع معتبر ده په تعدد د علم کې او په اتحاد د علم کې للمحمول فلا مشاحه في ذلك موږ په دې کې هیڅ قسمه اعتراض او مناقشه نشته ده ځکه زمونږ اصطلاح ده یو فلا مناقشه په اصطلاحات زمونږ اصطلاح ده هم موضوع معتبر ده هم محمول معتبر ده هم موضوع معتبر ده علاوه د دې ان قولهم د دوی دا قول د دوی په نسبت باندې محمول معتبر دی وي یو د چا په نسبت باندې د دوی په نسبت باندې محمول معتبر دی چې موضوع د علم الهيئات اجسام العالم هغه څه شي دي اجسام د عالم دي من حيث بديه ست سره څومره اجسام چې دي د دې علم الهيئات باس کوي چې د دې پلانواله څومره دي جوړواله څومره دي عمق څومره دي سطحي څومره علم الهيئات ټول د دې نه باس من حيث لها شكل وموضوع علم السماء او موضوع علم السماء والعالم من الطبيعي اجسام العالم هغه چې دي اجسام د عالم دي علم الطبيعي هغه هم اجسام د عالم نه باس کوي په دې اعتبار سره من حيث حرکت او سکون په اعتبار د سره ومن حيث لها طبيعيه او په دې حیثیت سره د لپاره طبيعت شي قول بان موضوعهما واحد لكن اختلافهما اختلاف الموضوع چې هر یو کې موضوع د دې جسم دی موضوع د دې جسم دی او محمول د دې بدل دی محمول د دې بدل دی چې محمول یو طرف ته بحث کوي محمول وي چې من حيث لها شكل په دې حیثیت سره چې د لپاره شکل لري او بل وي من حيث لها طبيعه چې د لپاره طبيعت دی موضوع د دوړو یو ده العالم نه الجسم خو یو طرف ته وي چې د بحث کې علم الهيئات د جسم نه په دې حیثیت سره چې د لپاره څه شي دی شکل لري من حيث لها شكل دای محمول شو کنه شو خبر شو کنه شو مبتدا ده جسم او خبر څه شي دی من حيث لها شكل وسبل طرف ته جسم العالم من حيث لها طبيعه په دې حیثیت سره چې د لپاره څه شي دی طبيعت دی اوس تاسو ګورئ اوس په دې ټیم کې موضوع د دوړو یو ده نه موضوع د دوړو یو ده چې هغه د جسم محمول د دوړو جدا دي چې طبيعت او بل من حيث لها شکل علمونه په دواړه بدل شو د محمول د وجنم چیل کیږي تعدد علوم راځي د محمول د وجنم چیل کیږي تعدد علوم
قول بأن موضوعهما واحد لكن اختلافهما باختلاف المقبول. د دې دواړو موضوع يعني مبتدا یو ده خبرې جدا جدا دي لأن الحیثیت فيهما ځکه حیثیت د دې دواړو کې بیان المبحوث عنه لا أنها جزء الموضوع ماذا جزء إلا يفهم الله يفهم فيها داو مفتی محب اللہ سے مدرسہ قاسم العلوم بریکوٹ سوات 2020 مقبرو دا درګي وهاله چشنه لرګي د مقبرونه کټ کول شنه واخه د مقبرونه کټ کول مکروه دي علمګری پنځم جلد لیکلي باب المقابر البته وخت ضرورت کې ته کټ کولای شي دا کستا خپل ځمکې استاد او وقف ځمکې بیا د په دې وقف باندې به دا واپس سره د لیکلي کې دا کیسې دا او یو د ځمکې په واخه چې کوم شی انفع للوقف هغه ته کول شي جهات هم نشي بدل چې راځي جمعات پکې جوړ غلام هو طرف ورګړي د بناور نائب فاعل او دې هم تنصب بناور